بیان د شفعی شفعی نمخ کی کتاب الغصب ذکر شوی دا کتاب الغصب سره د کتاب الشفعی مناسبت سره د کتاب الغصب سره د کتاب الشفعی مناسبت دا ده چې په دواړو کې مالک دل د انسان د بل چا د مال دی بغیر د رضا نه غصب کې هم تملک مال الغیر دی بغیر د رضا نه او په شفعه کې هم تملک د مال د غیر دی بغیر د رضا نه په شفعه جایز ده او غصب نه دی جایز نو سوال دا دی چې دا جایز شی مقدم کول پکارو چې شفعه ده په ناجایز شی باندې چې غصب دی پکار دی چې شفعه په غصب مخکې کړی جواب دا دی چې داسې ونه کړه ولی غصب مخکې که ځکه هغې کې دفع د مضرت ده او په شفعه کې جلب د منفعت دی او دفع د مضرت اولاد د جلب د منفعت هغه دې دپاره مخکې کړه چې خلک دې ځان وساتي هلکه پې پوه شي هغې کې تخلي عن الرذایل ده او دې کې تحلي بالفضایل ده ځکه جایز شی شفعه په لغت کې څه ته وایي لغوي معنی دې ذکر کوي چې شفعه مشتقه ده د شفع نه وهو الذم پیوسته کولو ته وایي سمیت بها او په اصطلاح کې شفعه څه ته وایي تملک البقعة بما قام على المشتري بالشرکت والجوار مالک دل د ځمکې دي په هغې روپو چې مشتري په سو اخیستې ده په سبب د څه سره په سبب د شرکت سره یا په سبب د ګاونډیتوب سره د پردي سړي دا مال راوالي صحیح شو نو بیا سمیت بها ونومولی شوه دا شفعه په دې شفعې سره ولې دا اصطلاحي شفعه په دې شفعې سره ولې ونومولی شوه لما فيها ځکه په دې کې من ضم المشترات هغه اخیستل شوی کور یا ځمکه د الی عقار الشفیع هغه را پیوسته کېږي ځمکې د شفیع ته یا لکه شفعه پوهېږئ که نه دا زما کور دی او دې خواته دا بل کور سړی خرڅ کړي په 1,00,000 روپۍ په بل سړي باندې زه خبر شم زه را واپس کم صحیح شو هغه چا چې اخیستی دی هغه ته مشتري وایي دخیل هم ورته وایي مشتري هم ورته وایي او زه شفیع یم نو زه به اوس دا راتاوم چې بل سړي باندې نه شي خرڅولی په همدې پیسو یې زه اخلم نو زه مالک د دې ځمکې شومه مالک د دې کور شومه بما قام علی المشتري په هغو روپو چې مشتري د 200 روپو پرېوتې چې 1,00,000 روپۍ هلکه پې پوه شي بغیر د رضا د مشتري نه د مشتري رضا خو پکې نشته مشتري خو به دې خوشحاله نه دی چې زه یې اخلم خو اخلم یې ته شرع ماته د حق راکړی هلکه پې پوه شئ نو شفعې ته شفعه ځکه وایي شفعه په لغت کې ضم ته وایي پیوسته کېدو ته او په دې شفعه اصطلاحي شفعه کې هم دغه شان چل وشو ضم وشو د مشتري دا ځمکه چې مشتري اخیستی دا کور ما خپل ځمکې خپل کور سره را پیوست خپل ملکیت سره مې را پیوسته کړ تاسو هلکه پې پوه شئ په دې خبره الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار تاسو به پوهیږئ که نه پوهیږئ شفعه واجبه ده واجبه دا معنا نه که چا شفعې دعوه ونه کړه ګناهګارېږي ګناهګارېږي نه واجبتن په معنا د ثابتتن سره ثابته ده که کې نو کولی شي تا ته شرع دا اجازت درکړی وجوب کې خو ثواب دی کې ثواب نشته وجوب په معنا د ثبوت سره دی شفعه ثابته ده هغه سړي ته چې شریک په نفس مبیع کې ثم للخلیط بیا هغه ته چې شریک په حق د مبیع کې حق حقوق د مبیع کې حقوق د مبیع څه دي کالشرب لکه د اوبو حصه شوه والطریق لاره شوه ثم للجار او بیا شفعه ثابته ده خالصه ګاونډي ده خدای دې وکړي چې ستاسو سر خلاص شوی
الکه ما ته لږ وګورئ زه تاسو ته یو صورت ذکر کوم چې ستاسو ذهن کې راشي. دا ځای دی، دا کور دی، د دوو تنانو شریک دی. نو یو راولګېږي دا خپله حصه نیمه په بل سړي خرڅوي او په بل سړي په 15 لکه روپۍ خرڅه کړې ده. نو ته حقدار یې چې ته ترې راوګرځې. ولې؟ ځکه ته د دې ملګري سره چې ته شریک یې په څه کې ورسره شریک یې په نفس مبیع کې. دا ده چې کومه خرڅه کړې دې کې ورسره ته شریک یې. نو اول حق ستا دی. که ته وایې زه نه راګرځم ما سره پیسې نشته، نو بیا د هغه سړي حق دی چې د دې مبیعي سره په حقوقو کې شریک لکه د دې کور والا یا د اپل او کور والا یا د اپل او کور د دې ټولو حق دی. ولې ځکه دا ورسره په لاره کې کوڅه کې شریک دی او په اوبو کې ورسره شریک دی. که دا یې نه کوي چې موږ سره پیسې نشته، بیا شاته کور دی، کوڅه یې هغه بل طرف ته ده، ور یې هغه بل طرف ته دی، اوبه یې د هغه بل طرف نه دي، خو صرف د دې سره لګېدلی دی، بیا د هغه حق دی، هغه ته جار ملاصق وایي. هلکه سر ستاسې خلاص شه په دې خبره. نو اول حق د چا دی؟ په نفس مبیع کې. دویم چې شریک په حقوقو د مبیع کې. دریم جار خالص. ګورئ افاد هذا اللفظ فائدہ لکه د شاته کسان خبرې اورئ. افاد هذا اللفظ ما ته متوجه شئ. افاد هذا اللفظ فائدہ کوي دا لفظ ثبوت دی لکه ذهنونه کولاو کوي خیر دی او کوي په خپله موږ یې څه کوو هغوی به هغه کوي او موږ دغه کوو. نو دا خو تقسیم دی. تاسې پرې پوه شئ. تاسې وایئ چې الحمدلله موږ دلته ناست یو. آیا دا واده به د چا یو دا ځانونه چا وشلول؟ زه خو په دې ډېر خفه کېږم. چا واده خو چې هغه هر څه وکړي خیر دی، ځکه واده یې دی که نه. او دې نورو ښه څه کار دی، خدای هم ښه کړه که نه. تاسې پرې پوه شئ. خو دې کې به کار نه لرو، خپل کار به کوي. او دومره وچه شیخان به ځان نه جوړوو چې موږ سبق پرېږدو چې دی ولې داسې کوي. کوي به خپل موږ به د غوږ نه نیسو څه کوو. موږ طالبانو پخوا ګاډي کې تللو او ملګری هم را سره و او ټیپ یې پکې ولګاو. موږ ورته بند دی که نه یې بنداو. زما ملګری ورسره دغه شه وران شه. بس بیا موږ پلینکو چې شاته شیشه نه ده، شاته سیټ چې کوم دی، تاسو په خدای یقین وکړئ چې هغې باندې موږ کوز کړو. و تاسو دا ګاډی اخیستی دی او که مطلب دا چې کرایي باندې پکې ځایي. زما ګاډی تاسې باندې حکمونه کوئ که نه. نه موږ یې په لاره کې کوز کړو او بیا 3-4 غنټې موږ تېرې کړې که نه. ګاډی به د اډې نه پوره راوته، موږ له بیا ودراو نه ټوله ورځ یې راباندې خرابه کړه. دا پخوا وخت خبره ده که نه. نو داسې نه ده پکار. ما ملګري ته ویلې چې هلکه ما ته به خپل خبرې اترې کوو، دې له به غوږ نه نیسو. هغه وایي نه دې له څنګه چې غوږ نه نیسئ، دا خو زموږ غوږ له روانه. نو داسې نه ده پکار. بس خپل کار به کوي. په نرمه ورته ووایه که بنده کړه ټیک ده، که نه بس لګیا دي. او دا یو بزرګ و، هغه په کشتۍ کې روان و او په بله کشتۍ کې خلکو ټنګ ټکور هلکان و مستانه. او دی له به یې رانږدې کړه. دا شیخان ورته ښکارېده دوی تنګول او ټنګ ټکور له به یې نور هم زور ورکړه. او دې مریدانو دې پیر صاحب ته ویلې دې بزرګ له چې دعا وکړه چې کشتۍ پې خدای واړوي. نو هغه بزرګ دعا وکړه چې خدایه تا خو دنیا کې دوی داسې مستانه او خوشحاله پیدا کړي دي، خدای آخرت کې هم دغه شان خوشحاله کړي چې آخرت کې هم دغه شان. بزرګانو خو ډېر غټې سینې یي که نه، هغې خدای آخرت کې هم دغه شان خوشحاله لري. هېڅ د هغوی توبه وویستله، خدای پاک کشتۍ وانه وړېده، د هغوی زړونه خدای واړول، بزرګان او نیکان ته جوړ شو. په دې به موږ تاسو نه خفه کېږو. صحیح ده انشاءالله که شاته ملګري پرې خفه نه شي، هغې ورته ورځي. ټپې مپې خو به پکې زده کوي، ټپې پکې نه ها هو دی پکې که نه. تاسې دې سبق ته لږ متوجه شئ. نو په دې متن کې چې کومه خبره متن ذکر شو د عبارت، نو مصنف وایي دې کې 2 خبرې فایده شوي. یو خو دا خبره ده چې شفا د 3 تنانو ته ثابته ده. چاته؟ شریک فی نفس المبی، شریک فی حقوق المبی او جار ملاصق. دې 3 ته شفا ثابته. یو خدا خبره شوه. او دویم ترتیب ثابت شو. چاول حقدار څوک دی؟ شریک فی نفس المبی کدانو، فی حقوق المبی کدانو، جار ملاصق. هلکه پې پوه شئ. شافعي صاحب امام شافعي رحمه الله موږ سره وران دی، اختلاف به دی. هغه وایي
شریک په نفس المبیع ته د شفعي حق شته، جار ملاصق ته نشته او شریک په حقوق المبیع تم نشته. صرف جار خالص وضاحت سره ویلې ده، شریک په حقوق المبیع نه دی ویلې، خو کوم دلیل چې پیش کړی دی د هغه دلیل نه معلومیږي چې د دویم د پارم د شفعي حق نه مانی چې شریک په حقوق المبیع وی. لکه په پوه شئ ګورئ افاد هذا اللفظ فائدہ کوي دا لفظ ثبوت حق شفعه، ثبوت حق د شفعي لكل واحد هر یو ته من هؤلاء د دې درې تنانو نه دا یو مسله شو. دیم وافاد الترتیب او فائدہ کوي ترتیب هم چاول حق د چا دی، دیم حق د چا دی او دریم حق د چا دی. اما ثبوت هر چې ثبوت دی فلقول علیه السلام د وجه د دې قول د نبی علیه السلام نه چا شفعت لشریک لم یقاسم، شفعه هغه شریک د پاره ثابت ده چې د مرګري سره تقسیم نه کړي، نو چې تقسیم نه ده کړي دا شریک په نفس المبیش. ولقول علیه السلام د دینا د شریک په نفس المبی د پاره شفعه ثابت شو. دویم حدیث ولقول علیه السلام جار الدار احق بالدار، گوانډي د کور حقدار ده په کور، والارض او حقدار ده په ځمکه، ينتظر له دته به انتظار کېږي امکان غایبه که غایب موجود نو. فعلا اذا كان طريقهما واحد، چې کله لار د دوی یوي دا پکې بند کین نو دا دغه وشي. اذا كان طريقهما واحد، چې لار د دواړو یوي، نو د دې حدیث نه دا معلومه شو چې شریک په حقوق المبیع هم د شفعي دعوه کولای شي. اذا كان طريقهما واحد، چې د لار د دواړو یوي یعنی په حقوق کې سره شریک. دریم حدیث ولقول علیه السلام د وجه د دې قول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منا هغه وی الجار احق بسقبه، گوانډر ډیر حقدار دی بسقبه په نږدې کېدلو ده. قیل یا رسول الله، چا ورته ویل د خدای پیغمبر ما سقبه نږدې کېدل د سدي؟ قال نبی علیہ السلام ورته فرمایل شفعته، شفعه یادو ما شفعه یعنی جار گوانډي حقدار دی په خپل شفعي سره. نو د دې معلومه شو چې شفعه خالص گوانډي ته هم ثابت ده. د دې دریم حدیث نه دا معلومه شو. دا خو زمونږ مذهب شو د احنافو چې شفعه د درې تنانو ته ثابت ده. وقال الشافعي، امام شافعي رحمه الله وی لا شفعه بالجوار، د گوانډي د لپاره په گاوان شفعه نشته، شفعه په شرکت ته په گاوان نشته، په حقوق شته که نشته هغه دی نه یادوي، خو دلیل نه معلومیږي چې هغه د پاره نه مانی. دلیل د امام شافعي صاحب څه دی؟ لقول علیه السلام د وجه د دې قول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه الشفعة فيما لم يقسم، شفعه په هغه څه کې ده چې تقسیم شوی نه وي. نبی علیه السلام شفعه په هغه څه کې ده چې تقسیم شوی نه وي. فاذا وقعت الحدود، چې کله حدود واقع شو یعنی دو مرګري سره شریک شو، حدونه کې خو د پولی وصرفت الطرق، لارې واوړېدلې چې هلکه مرګري ستا لاره دې کوڅې ته ووته او زما لاره دی کوڅې ته ووته، نو فلا شفعه، بیا شفعه نشته. نو دې نه معلومه شوه چې شفعه نبی علیه السلام وایي په څه کې ده؟ فیما لم یقسم کې، چې نه تقسیم شوی. او تقسیم خو د شریک سره کېږي په نفس المبیع، د شریک په حقوق المبیع سره خو تقسیم نه کېږي، د جار سره خو تقسیم نه کېږي. نو معلومه شوه چې شفعه صرف او صرف د چا دپاره ده؟ شریک په نفس المبیع دپاره ده. بس د دې